او دې ته شفاعت کبرا وي او پنځمه خبره وکانه النبي یبعث الى قومه پیغمبر به مان مخ یو پیغمبر براله کې کېده فقط یو قوم هدایت لپاره خاصتا اکی اوازي وبعثت الى الناس عامه ازو د ټول انسانيت لپاره قوم او غیر قوم ټول دي پر لار را لګلې وا نو معلومه شو د مخکې انبیاو نبوت مخصوص بالقوم او د حضرت نبوت مخصوص بالناس وبالخلق شو یا ټول انسانان شو نو دا خو پینځه شو کنه اشپاگم 199 ورتولی کا وختم بی النبیون او مخکې د هر نبی نرستو د بل نبی آمد وو لیکن زمان رستو د بل نبی آمد نشته ده نو په ما د انبیاء صلی الله علیه وسلم مکمل شو سبحان الله نو حدیث خو بل ذکرم تاسو خراز راضی بار بار برازی لیکن دلته کې سیقت جعلت لی الارض مسجدا لا سوتورا گورے علماء کرام باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا باب دې په بیان دې خبرې کې یو سړی نه وبمومي او نه خاوري مومي ته بیا بسکی چې ته په داسې ځای کې رااله چې الته کې بند شو نه وبدي نه خاور ده او د موزونو ټیمونه در باندې راشي نو ته بچ کې الته کې دا مسأله ده د فاقد الطهورین او په دې باندې موږ بخاری کې هم دا مخ کې وی او په ترمذی کې موږ دا مخ کې وی یاد درته او پای کې مذاهب د علماء کرام وو یو مذهب د امام احمد ابن حنبل وو امام احمد سے فرمایي چې په داسې سړي باندې بغیر د حدثو د تیمم نه ادا لازمه ده او قضا پی نشته ده بس احمد په اخر کې دال ده نو احمد ادا نو ادا په لازمه شو قضا پی نشته احمد دویم قول د احناف بضد قول احمد شو امام احمد شو نو احناف وی چې قضا په لازمه ده کله چې وبو خاوري ملاو شي او ادا پی نشته امام شافعی رحم الله فرمایي چې پاغي باندې ادا او قضا دواړه لازم دي اوس باداو کی بیا ورسو قضاو کی امام مالک سے فرمایي چې لا ازال علیه ولا قضا علیه نه په اداشته او نه په قضاشته ځکه چې دې صورت کې دا د تاخر د صلات کم دی دا من جهته نه دی دا من جهته آفات سماویه دی نو دې کې دې معذور دی او صاحبین علماء مسلک دا دی چې اوس په تشبوه بالمصلین کی او بیا ورستو قضا وکي او مختار قول زمونږه دقه دی اوس بازه کته کی برکی بیا ورستو ځان موزه وکي چلو زکریا ابن یحیی وګوره د مولا زکریا سے دفترم یحیی نا محدث چې په خپل خو یحیی نو پیدا زکریا شو زکریا ابن یحیی شو چلو حدیث چې باندې قال حدثنا زکریا ابن یحیی ولې دای طالبان به وی کین چې حدثنا زکریا ابن یحیی اق روایت خا عاشیہ بای سوالی او وخت انبیل د خپل خور اسمانه فهلكت یعنی ضاعت اترف شو فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېږي یو سړی دغه تلاش لپاره او دغه سړی مبعوثو کو اسید ابن حزیرو کما د تزمخ روایت کیږي فوجدها ندی رجل مبعوث دا انبیل مند فادرکتم الصلاه ورسد دوی تو وخت مانځه وليس معهم ماء فصلوا ندی مزوک بیو ادسا دوی مزوک بغیر د ادسنا او دا دوی خپل اجتهاد
فشکو ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوی دا فریاد اولېګه نبی علیہ السلام ته فانزل الله تعالی آیت التیمم الله راولېګه آیت التیمم فقال فرمایل حسین ابن حذیل عائشہ جزاک الله خیرا الله دې تاسو له بهتر بدلی درکې فوالله ما نزل بك امر تکرهینه قسم دې پر باندې چې نه راغله پتا سو باندې یو مسأله تکرهینه چې تاسو بد غنئ یعنی دا سبب د پریشانی وی الا جعل الله ذلک لك وللمسلمین فی خیرا الا جعل الله ذلک لك وللمسلمین فی خیرا الله پاک ګرځول دې ذالک دا امر مکروها او شکن لکیل پارستا وللمسلمین او لپاد مسلمانانو فيه خیر پای کې خیر یا الا جعل الله ذالک مگر ګرځول دی الله پاک دا امر مکروها تا دې پارتا تویما لکی وللمسلمین فی خیر مقصد دا شو چې ستا تکلیف چکم دی دا باعث د فیدو د امت وی استاد تکلیف کې الله مونږ دې پاډې لوی خیر اچولې دي نو کې دامبل نرو کې دي نو آیت نزول دا لوی انعام بد چیرې راته کم زه نه راته ډیر ناشنا امت ته او ناشنا خصوصیت دي جی قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واكبر ابن عمر من أرضه بالجرف فحضر في العصر بمربد النعام فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ګوره علماء کرام دا یو مسلې ته اشاره ده التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة. تیمم په حضر کې یعنی په کور کې په خپل ملک کې په خپل علاقه کې یعنی په زمانی یعنی په حالت اقامت کې اذا لم یجد الماء کله چې دې وبنمومي وخاف فوت الصلاه او دې یریږي فوت کېدو د مزنا نو سبا کوي ورته تاسو فقہ ویل دا او دا مسله په فقہ کې لوی جګړه الته تاسو به ویلي احناف فرمایي چې جواز د تیمم فقط هغه عمل هغه مزد پاره دی چې لا يفوت الى خلف چې دای قائم مقام ني لکه صلات العید چې دا یوازې نه کیږي او صلات الجنازه شو اوس دا لا يفوت الى الخلف دې خلف نشته اور ارچی داسې عمل چې هغه يفوت الى خلفین وی لکه وقت کتانا قضا شنو قضاشته يفوت الى القضاشته کنا او دارنګي چې هغه د جماعت مزدر نه پات کیږي نو يفوت الى الانفرادیه نو هغه سره خلیفہ انفرادیت ده ځان له مز کیږي نو هر هغه عبادت چې يفوت الى خلف لا يجوز له التيمم وكل عبادت يفوت الى لا خلف يجوز له التيمم عندنا. امام بخاری رحم الله د عطا سے قول پیش کړی دی چې د وخت د فوت کېدو په خطرې باندې تیمم جایز دی. راول موږ چې عطا یو تابعی دی او زموږ امام یو تابعی عظیم الشان دی په دې کې څه ښکار دی او د یو عطا قول چې کوم دی په مقابل د امام ابو حنیفه سے باندې پیش کې دی نشي دوی موږ وایو چې دا حکم هغه چا د پاره دی کوم په فقہ کې موږ ویل لراجل ما چې یو سره یو ځای تلار شي یا یو کو علاقه کې پاتې کېدا او چا ورته وی چې لکه او بخښته خدا خلق تل دی هغه سنتزي ولتن براوړي 2 میل لار 3 میل لار دا دې انتظار کو حتی کی چې بدی باندې خطر رااله چې يفوت الوقت نبي يصلي تمام دغه وکي او مزدي وکي هغه چې په دغه وخت کې وبراله جو تمام به مات ځکه چې هغه عذر مبيحه لته تمام چې کوم دغه وسشي هغه زائل شي چې هغه زائل شو د تمام به مات شي نو فرمای التيمم في الحذر اذا لم يجد الماء چوبنمومي وخاف فوت الصلاه او د یریږي دې
چې موږ برانه قضا شي. وبي قال عطاء او په دای خبره باندې د قول د عطا صاحب دی. عطا صاحب فرمایي چې مقیم شریکی فوت کې دو د وخت نه نو تیمم کول شي. وقال حسن البصري وی فی المریض عند الماء لا يجوز يناوله يتيمم. او حسن بصری وی په بعد دغه مریض عند الماء چبور څخه وی بمنګي کې ولا يجد من يناوله او دې نموند یو داسې خادم چې دې لا او بور کې او په خپل ورته رسیدې نشه او دې به تیمم کوي. الګته او په دې ډرم کې دي خو ته یا راسته نشي لاسونه دې دواړه نشته او سوچته هم نه چې تعالی بدلتن لوټه ډک کی او تعالی دسو کی نو ته تیمم وکي. مګو علامه یوناویلو معنا دا چې دا سره فاقد الماء دی خو حکمن دی حقیقتا نه دی او بشته خو قابل د استعمال نه دی. تو چار کله بو وی او قابل د استعمال ني لکه دې قابل د استعمال ني نو ګویا کې دا او مفقود شو په حق دی کې او دا فقدان حقیقی نه فقدان حکمی چی. واقبل ابن عمر من ارضه عبد الله ابن عمر سے د خپل زمکه نراغه بل جروفي چې په مقام د جروف کې وا او دا جروف چې کوم دی د مدینه منورې نه 3 میله په فاصله باندې جات شام کې یو زید جروف ورته وي. فحضرت العصر وقت مازیګر راغ فحضرت العصر بمربد النعم یا فحضرت العصر بمربد النعم را اول صورت کې راغ په دی باندې وقت مازیګر چې دې په مقام دا مربد النعم او نام ساورو ته مربد هغه زه چې کوم ځکه ساوري جمع کیږي باندې شو ستبر شو نو دې په مقام د مربد النعم مشهور زیری هغه ابو ذر چې ورته जानवरों जमा करते हैं ना वो जहाँ पे पालते हैं उनको कहते हैं. तीसरा जैसे घोड़ों के स्तबल होता है और दाजे चूंकि अगसे न ले रहे हो फहाजरतिल आसरू पदीबान वक्त बुजरा है या फहाजरतिल आसरा दे प मिरबदुन नाम तचूर सीजन वक्त माजी करो फसल्ला नुदी मुजुका ثم دخل مدینه او بیا راغی مدینه ته والشمس مرتفعه او نور خوچتو فلم يعيد معنی دا شو چې پاول وخت کې دیتا او په ملاو نشو دیته امام وکړه هو وخت اخر کې د شی تورز مدینه ته باوجود دین او په ملاو شوې لکه دیته امام نه موږ یې عادت پینشته دي کې څه ښکار دی جی. عبد الله ابن يسار وی چې د مولا دې آزاد کړی شوی دی د طرفه د میمونی صاحبینا هغه میمونه چې وا زوج النبي صلی الله علیه وسلم د حضرت بیبي وا حتی دخلنا علی ابي جهيم ابن الحارث ابن سمه الانصاري چې موږ داخل شو په ابي جهيم باندې چې زوی د حارث ابن سمه دی الانصاري منسوب دی انصاري قبیله ته. فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیر جمل طرف راته دا دی یو زینوم دی ښا ورایته سم بیر جمل وای فلقي رجل نبی علیہ السلام ته یو سره مخامخ راغی او دا رجل ملاقات شو دم ابو جهيم دی فسلم علیه دی نبی علیہ السلام سلام واره او وی نو فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ول جواب سلام ورنک حتی اکبر علی الجدار بر روایت تردی چې د ابي جهيم چې په دلار کې پناه کېده نبی اسلام یو دیوال ته مخ واړو فمصاب وجهي ويديه نبی رسول الله والسلام تیمم وکړه نو مسه وکړه په مخ باندې او په دوړ لاسونو ثم رد علی السلام بیا ول جواب ورکړه. په دې ځکه امام بخاری دا ثابتوي چې ګوره مقیم نبی علیہ السلام او تیمم کړی دی نو موږ دا تیمم چې نبی علیہ السلام کړ دے دا عمل بالافضل کړ دے او دا تیمم چې کوم دی له صلات نه دی
بلکې لا دا تیمم لرد السلام دی او دا دغه زمانی خبره وا چې کله نبی علیہ السلام فرمایلو چې انی لا اذكر الله تعالی الا على طهر باقي نبی علیہ السلام دې پاره دا حکم چې بغیر د طهر نه طهارت تھا ذکر الله جائز نه دی او سم بیا دغه نه بعد په دې مسله کې زبردست توسع اعلی بس کومه زبردست توسع اعلی ټیک شمولانا او دا هغه روایت ته چې ستاپ مشکات کې راځي چې لم اجدو فی الصحیحین ولا فی الخمیدیه مشکات دا حدیث ذکر کی په مشکات کې په دغه صفحه کې دا حدیث راځي چې دغه ځکه دې ذکر کې دا روایت ان بیا امام مشکات وی چې لم اجدو فی الصحیحین بخاری مسلم کې راته نه ملاو شوی اور ولا فی جامع الاصول اور التمات نه ملاو شوی ونه شوی خدل ته ملاو شو ونه شوی نو دې معلومه شو چې فوق کل ذی علم علیم او د عالم علم پارڅ باندې محیط شي کېده یا ته د علم د یو د الله صفت ده دا یاد مشکات دی ویل چلتا آی ته په دغه صفحه کې راځي چې لم اجد حاضر روایت صحیح ہے بس ته او کنه مخې بیا نور لانجی اگر چې د خو آسان حدیث عمار عمر ته ده او بیلی چې لارم الله